په یو علاقه کې به یو قصاب د سپي غوښه خرڅوله. پولیس له پته لګېدلې ده. پولیس دغه قصاب رانیولی دی، ګیر کړی دی او په سبا باندې جج له وړاندې کړی دی. جج ته تپوس کړی چې رشاد ته د سپي غوښه خرڅې. قصاب وله ویاو چې بالکل زه د سپي غوښه خرڅوم او ما سره په دوکان کې د سپي غوښه نیولې شوې هم ده. جج ته تپوس وکړو چې تا له شرم نه درځي ته په انسانانو باندې د سپي غوښه خرڅې. جج وله وویل زه په انسانانو باندې د سپي غوښه خو نه خرڅوم، د سپي غوښه ما سره نیولې شوې ده، خو زه په انسانانو خو د سپي غوښه نه خرڅوم. جج ته تپوس وکړو چې ته په انسانانو نه خرڅې نو بیا تا دوکان کې ساتلې ولې ده؟ نو قصاب وله وویل چې زه په سپو باندې د سپي غوښه خرڅوم. جج ته بیا تپوس وکړو چې صفا خبره کوم، مطلب د څه دی؟ څنګه تا له سپي درځي؟ تا نه د خپل مطلب سپی څنګه د سپي غوښه خوري؟ نو قصاب وله وویل چې زما ټول هر څه برابر دي، زه یو ایمانداره کسبګر یم، خو چونکې د دې علاقې د دې ډسټرکټ چې څومره هم سرکاري افسران دي یا سیاستدان دي نو هغه راځي او زما نه روزانه 2 کیلو 3 کیلو غوښه نری غوښه چې کوم دی زما د دوکان نه فری اوچته یو زه چې کله پیسې وغواړم نو بیا ماله دمکیان راکوي، کله راله فود ډپارټمنټ والا به در باندې چاپه ولګوم، په هغې باندې به در باندې چاپه ولګوم، جرمانه به در باندې ولګوم، مختلف دمکیان راکوي. نو زه چې کله هم چیلې حلال کړم، چیلۍ حلال کړم، ګډ حلال کړم، نری غوښې والا ځناور چې زه کله هم حلال کړم نو کې هارډلی 9-10 کیلو غوښه وي، نو کې 2-3 کیلو دی ما نه فری یوسي نو الټه د ما نقصان وشي، زه پکې ګټه نه کوم، زه پکې نقصان کوم. نو ما داسې چلو کو چې د دغې خلکو دپاره به ما یو سپی حلالولو جي هسې سپي په دې علاقه کې ډېر دي، بس ما په خپلو کسانو باندې یو سپی راونیو او حلال به مې کړو چې دغه سیاستدانو نوکران به راغی یا به دغه سرکاري افسرانو کسان راغی یا به دی په خپله راغی چې ما له پته ولګه دی بس فری غوښه وړي نو ما به فریزر نه د سپي غوښه راویښه همدغه خلکو له مې ورکوله. جج چې د قصاب دا خبره اورېده نو جج هم حیران سو چې زه دله سزا ورکړم که پرېږدم که انعام ورکړم، هغه سره هم بیا جواب نه وجي. نو د دې واقعي د دې ویډیو مقصد مې صرف ور صرف دا دی چې بعضې ټول نه داسې لږ لیمیټډ کسان چې د خپل عهدو نه یا د خپل سیاسي عهدو نه هغې غلطه فایده اخلي او داسې دوکاندارانو ته مختلف دمکیانې ورکوي، هغه یې یری. نو بیا هغه دوکانداران د خپل نقصان نه بچ کېدو دپاره غریب عوام سره کم چې عام عوامي ای سره دوکه کوي. مطلب زه به د قصاب مثال درکم چې قصاب سره دغه رنګ واقع کېږي نو هغه بیا خامخه خلک وایي نه چې غوښې له اوبه ورکړي دي وزن پې زیات کړي یا غوښه ګرانه خرڅوي نو د هغې هغه وټ کټ چې کوم دی بیا غریب عوامو نه وځي. نو د واقعي مقصد مې صرف ورصرف دا چې څومره هم زما ملګري دا ویډیو ګوري نو دا ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کوي چې څوک هم داسې کوي. ضرور نه ده چې دا یو سیاستدان ضرور نه چې دا یو سرکاري افسر ډېر داسې کسان چې مطلب ځان له یا بدماش وي یا د بدماشۍ په وجه باندې یا یو کس یارولې دمکولی هغه نه فری سامان اوچتوي یا والله مطلب کمې پیسې ورکوي. لټ سپوز غوښه په 400 روپۍ کیلو ده، په 400 خو نن سبا نه ده، خیر خاصې مثال در کوم غوښه په 400 روپۍ کیلو ده، دی ته په 300 یوسي، دی ته په 250 یوسي، مطلب کم ریټ ولله ورکړي نو خامخه د هغه نقصان پکې هم کیږي. نو په دې وجه باندې هغه بیا د خپل نقصان برابرولو دپاره هغه بیا نورو خلکو سره ټګي کوي، نورو خلکو نه زیاتې پیسې اخلي، په تله کې ورسره روانې کوي. نو واقعي مقصد مې صرف دا چې داسې هېڅ کله مه کوئ. یو کس غریبي تاسو له پته نو خیر د پیسې ورله ورکوئ نو فری سامان چاله نقصان نه دی ورکول پکار. د ویډیو کتلو زیات مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.